अस्सलाम वालेकुम मलګرو د پاکستان درې نږدې دوست ممالکو د عمران خان په حق کې څه بیان ورکړی دی. هغه درې ممالک کم دي او هغوی څه ویلي دا په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. بل اړخ ته د پاکستان اسټابلیشمنټ هم آخر کار په دې باندې مجبوره شو او عمران خان ته او نور چې سیاسي جماعتونه دي هغوی ته د مذاکراتو دعوت ورکړی دی. نو ولې د پاکستان اسټابلیشمنټ دومره مجبوره شو چې هغوی دا غواړي چې اوس ټول سیاسي جماعتونه د مذاکراتو کې د دې څه وجه ده دا هم په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. بل اړخ ته د قومي مذاکراتو لپاره هم کوششونه شروع دي. دا مذاکرات د چا په نگرانۍ کې کیږي او په ملک کې با په یو ورځ انتخاباتو لپاره چې کوم کوششونه شروع دي نو اوس په هغې باندې د دریو تاریخونو باندې غور کیږي. نو هغه درې تاریخونه کم دي په ملک کې به عام انتخابات کله کیږي. دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. ملګرو د پاکستان درې انتهایی اهم دوست ممالک د عمران خان په حق کې ډیر اهم بیان ورکړی دی او هغوی د پاکستان اسټابلیشمنټ ته او د پاکستان چې کوم حکومت دی هغوی ته دا اهم پیغام را لیږلی دی چې تاسو عمران خان سره کوم خپل معاملات دي هغه ورسره سیټل کړئ. ګینې بیا به موږ ستاسو ګارنټي نه اخلو. او دا خبر چې دی نه دا سینیر صحافي صابر شاکر رپورټ کړی دی او د هغه مطابق دا درې ممالک چې دي نو هغې کې یو چاینا دا UAE دی او سعودي عرب دی او هغوی د پاکستان حکومت او پاکستان اسټابلیشمنټ له دا پیغام را لیږلی دی چې تاسو عمران خان سره خپل معاملات سیټل کړئ. یعنې ستاسو کومه چې ګارنټي ده بیا موږ هغه ګارنټي نشو اخیستی. څنګه تاسو ته پته ده IMF پاکستان ته دا شرط ایښودی دی که چېرې کوم ستاسو دوست ممالک دي هغوی تاسو له پیسې درکوي نو هغې نه پس به موږ تاسو له هم لون درکو او که چېرې هغوی دا ګارنټي تاسو له نه درکوي نو بیا موږ هم تاسو له پیسې نشو درکولی. نو اوس دا یو ډېر اهم موړ دی د پاکستان لپاره ځکه چې که چېرې دوی ګارنټي اخلي نو بیا IMF چې دی هغه پاکستان له پیسې ورکوي او که چېرې دوی ګارنټي نه اخلي نو پاکستان له هغوی بیا پیسې نه ورکوي. نو ځکه اوس دا حکومت او د پاکستان اسټابلیشمنټ چې دی نو هغه مجبوره دی چې هغه په عمران خان سره مذاکرات وکړي. بل اړخ ته په ملک کې چې کوم قومي مذاکرات دي نو د هغې دپاره هم هلې ځلې شروع دي او تاسو ته په دې ویډیو کې دا هم وایم چې ولې د پاکستان اسټابلیشمنټ اوس په دې باندې مجبوره دي چې هغوی عمران خان سره چې کوم نور سیاسي جماعتونه دي هغوی سره مذاکرات وکړي او هغوی د چا په ذریعه باندې اوس عمران خان سره د رابطې کولو کوشش کړی دی. او دا خبر چا رپورټ کړی دی چې یاره عمران خان چې دی نو هغه چې کومې رابطې دي د اسټابلیشمنټ هغه بحال شوي دي. دا به په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. نو چې کوم قومي مذاکرات دي د هغې دپاره اوس هلې ځلې کېږي او دې باره کې د جماعت اسلامي چې کوم سربراح دی نو هغه پرون اول وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړی. د هغې نه پس چې دی نو هغې زمان پارک ته راغی او عمران خان سره ملاقات وکړو او د دې ملاقاتو کوشش دا دی چې کوم پاکستان تحریک انصاف دی او حکومت دی نو هغوی په یو میز باندې کینی هغوی خپل منځ کې مذاکرات وکړي او د دې مذاکراتو مقصد صرف دا دی چې په ملک کې دی په یو ورځ باندې په یو ځل باندې عام انتخابات وشي. نو اوس ذرایع دا وایي چې حکومت او پاکستان تحریک انصاف چې دی د دې مذاکراتو لپاره هغوی خپله رضامندي ظاهر کړې ده. خو ذرایع دا هم وایي چې عمران خان دا هم ویلي دي چې په دې مذاکراتو کې به زه پخپله نه کینم بلکې زما چې کوم مذاکراتي ټیم دی هغه به په دې کې شرکت کوي. بل اړخ ته مولانا فضل الرحمن دا ویلي دي چې عمران خان سره به موږ په یو صورت کې هم مذاکرات نه کوو او عمران خان سره چې خبرې اترې کول دي نو هغه د پاکستان په مفاد کې نه دي د دې ملک په مفاد کې نه دي او ریاست چې دی نو هغه لا دونه پروت نه دی چې هغه عمران خان سره خبرې اترې وکړي. نو دې ټایم کې تاسو ته مولانا فضل الرحمن چې دی نو هغه د PDM سربراہ دی. په PDM کې JUI ده او نون لیگ دی. بل اړخ ته پیپل پارټي چې ده نو هغه د حکومت حصه ده خو هغوی د PDM نه ځان لرې ساتلی دی. نو آیا که چېرې نون لیگ هم د مذاکراتو لپاره راضي شي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف هم پیپل پارټي چې ده نو هغه هم د مذاکراتو لپاره راضي ده نو بیا صرف PDM به یوازې پاتې شي. PDM کې سوري کوم JUI ده نو هغه به یوازې پاتې شي. نو آیا بیا چې کوم دی نو دا هم کیدی شي چې مولانا فضل الرحمن چې دی نو هغه د دې ټول پروسس نه ماینس شي. بل اړخ ته اجمل صافي یو صحافي دی هغه دا ویلي دی چې اسټابلیشمنټ د طرف نه پاکستان پیپل پارټي سره دا رابطه شوې ده چې هغوی د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ چې کوم مذاکرات دي نو هغوی دی دا کوشش وکړي چې د دوی دواړو ترمنځ مذاکرات وشي د دوی دواړو ترمنځ رابطې بحال شي. او دوه ریټایرډ افسران داسې دي چې هغوی د عمران خان او د اسټابلیشمنټ ترمنځ چې کومې رابطې منقطع شوې وې نو هغه رابطې دوباره بحال شوې دي. اوس یو ډېر
اهم خبر تاسو ته دا ویم چې یاره اسټابلیشمنت ولې په دې باندې مجبوره شو چې هغوی پاکستان تحریک انصاف سره کومې خپلې رابطې دي هغه بحال کړي او په ملک کې قومي مذاکراتو کې نه د هغې وجه دا ده چې دې ټیم کې د پاکستان چې کوم معیشت دی د هغې ډېر زیات بوره حالات دي او څنګه تاسو ته پته ده په ملک کې کوم حالات روان دي هغه تاسو وګورئ. بل دا څه چې هم کیږي حکومت چې څه کوي یا نور چې د دې شاته کم طاقتونه دي هغوی څه کوي نه په دې ټولو کې براه راست د پاکستان چې کوم اسټابلیشمنټ دی نه هغوی بدنامیږي او عوامو سره چې کوم د هغوی محبت دی عوامو سره چې کوم د هغوی هغه رابطې دي نه هغه ورو منقطع کیږي. نو اوس ځکه اسټابلیشمنټ چې دی نو هغه د دې هر څه نه لاس اوچتوي او هغه د دې هر څه نه دا غواړي چې د دې دا څه چې کیږي د دې نه هغوی بار شي. نو اوس ځکه په دې باندې هغوی مجبوره دي چې هغوی پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات وکړي او دې ټیم کې د پاکستان ټول قوم چې دی د هغوی دپاره یو اهم خوشخبري هم راتلی شي او که چېرې دې ټیم کې دا خوشخبري رانله نو بیا چې مزید مخکې کوم راتلونکی ټیم دی نو هغې کې به حالات چې دي نو هغه ډېر زیات خراب شي. بل اړخ ته یو ډېر ایکسکلوسیو خبر هم تاسو سره شیر کوم او هغه خبر دا دی چې دې ټیم کې کم قومي ټول ملک انتخابات دي د هغې دپاره 3 تاریخونو باندې غور شروع دی. په هغې کې یو 2 جولای ده 9 جولای ده او 16 جولای په دې 3 تاریخونو کې کیدی شي چې په یو تاریخ باندې په ټول ملک کې عام انتخابات وشي. اوس د حوالې سره د پاکستان جماعت اسلامي چې کوم مشر دی سراج الحق هغه خپل کوششونه شروع کړي دي او د هغې مین وجه دا ده چې سراج الحق نه هو د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دی نه حکومت سره ولاړ دی او دا کوشش کوي چې یاره د اختر نه پس آل پارټیز کانفرنس راغواړي او د هغې قیادت چې هغه به سراج الحق کوي. نه کیدی شي چې په دې یو سیز باندې د دوی اتفاق وشي او په ټول ملک کې په یو ځای باندې انتخابات وشي. خو ګورو چې دا کوششونه څه حده پورې رنګ راوړي. ټول اپډیټس په انشاءالله په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رایه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.